الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو په مدرسة البنات کې راجمع شو خویندو میندو د الله تبارک وتعالى په فضل و کرم سره یو دینی مجلس کې راجمع یو د ډیرو بناتو ختمونه دي د چا په تجوید سره د چا په تفسیر سره دا سوره مسلمانان نارینه او زنانا چې د مجلس ته راغلي دي نو ټولو په دې غرض سره د کورونو نه راوتیو چې ختمونو ته ځو د قرآن کریم ختمونه دي. اوس محترمو چې مونږ او تاسو د مجلس ترالو اوس د دې زینا چې کله واپس ځو چې مونږ او تاسو کې څه بدلون راغلی او هغه بدلون یو دینی انقلاب اسنه راغلی ختمونو ته او چې دلته نه واپس ځو وې د پلان کې جامې داسې وې د پلان کې پیزار داسې او کالی داسې او اثر مو هغه یوړو دا بسونه د نقصان او د تاوان خبرې محترمو دلته کې رالو د دې مجلس نوا دا اثر اولو چې وګورا د پلان کې ترور بچے د پلان کی کا کالو کې هغه ترجمه باندې قران ختم کړ وګوره پلان کې ماشومه په تجوید سره قران کریم اختتام ته ورساو او وګوره په دې مدرسه کې دا دونه ماشومان سبقونه وایي نو مونږ او تاسو په دې کې څه وکړو نو چې د دې نه مونږ او تاسو یو دینی اثر یو
او محترمو دا اجتماع زمون دیرور مفتی عبدالرزاق سے داغی سر اخپل چکم دلتا رفقائی کار دی اغی منعقد کرده دا نو دا پا کم غرص سرا چی دا دی علاقی دا نارینو زنانو جولے دا خیر ڈکی شی لکه دا دی علاقی مشر عالم دین زمونگا محترم قاری صاحب حفظه اللہ دیر جامع او مختصر انداز کی مونږ ته د دین خلاصو نه جوړ کېښو دا چې مونږ خپل زندگی بدل کو او دغه زندگی بدلولو دپاره داغې دپاره راته تشکیل وکړه چې زندگی به هغې بدلیږي چې د تیر شو کمو کوتاهو د تیر شو ګناهونو د غلطو کارونو داغې نه توبه تایب شو او استغفار شروع دا سونه د غټ خیر خبره ده دا په موږ او تاسو باندې د دې علماو احسانات دي او محترمو چې کوم یو انسان احسان فراموش نه هغه ته الله ترقی ورکوي اتا سره دنیایي د یو سره چا احسان کړی دی گاونډیانو کې د سره چا احسان کړی ستا والدینو پتا باندې ډېر احسانات دي نو تعالی چا د قرآن سنت لار سیده کړی دا په موږ د دې خلکو احسانات دي که چېرته موږ او تاسو ځان مستقل وګڼو چې نه زه استاذ نه منم زه خپل شیخ او مشر نه منم بھئی دا زکر دلتا ناس دے نو دا خود ہمارا استازانو محنتو ندی کرن اس گزویم کی دا زب بخبل نظار روی باٹے قولارا غلی ما دا بزی احسان پراموش ہے بیا بزمان خیر نخوری سمودہ بزمان چرچئی خو بیا بکیسا ختم ہے نو محترم ہو دا پمونگ دا دی علماء دا دی مدارس و احسانات کی او دا یاد ساتے محترم ہو علماء دا خبر لکلی دا لولا العلماء لسوار الناس کالبہائم کدا علماء نوی کدا مدرسو والا نوی یقینو کے دی خلق بد زناورو ہوتا زندگی تیرو لگا دا خلق بزناورو بیا دلتا الحمدللہ مدرسة البنات دا علاقہ پا دین سرا پا قرآن سرا پا سنت سرا روحان دا یقینو کہ سڑے جستاسو دی کلی دے مرغوز تا دے بامخیلو تا دے ترادن نشی کنا پا دی روح باندے باقیدگی سر یو اثر کی گی چلتا دا قرآن و سنت پیزا جوڑا لگا دا روح خوشحال شی بعضی علاقوں تا سڑے لار شی کنا دا خلقو دا تندون پتہ لگی دے دا قرآن و سنت محنت نہ دے شوئے نو چې کوم ځای کې د قرآن او سنت محنت نشي وي هلته بیا بغضونه نو بیا حسدونه بیا جګړې بیا نور معاصي او ګناهونه روحاني پټ او ښکاره ګناهونه بیا د هغې کثرت په خلکو کې محترم زه به دله بل د یو عامل خبره وکړم عامل پیژنې محترم دا جادو دا جناتو دا دم درود چکری پدے کہ سکاروباریان خلقی او سپکی دیندار خلق می نو مالا یو عالم خبر کولا وی ما خلق دا دوبے پوری دم درود تبوزی دم درود منی که نمانی چه صحیح اگا منو دا اکو بکو بنا منو خبر پوشے کیا اگا عامل ما تاوی وی زا خلقو دا دوبے او دا سعودی او آغا ملکونو تم دم درود تبوتلے دا دیزے پیزا پوری دا خبر کوم اگا وی چې کوم زینو کې د قرآن دا درسونه په لوډ سپیکر دا اوازونه د قرآن نشته کنه هلته په دویم کور کې د پیریانو مریضان دي او چې کوم ځای کې د قرآن درسونه دي ویل دا مریضان نشته خبره مو خیال ته رانغله نو که هلته د قرآن کریم د درسونو سره د بیانونو سره په لوډ سپیکر د دې بیانونه د دې درسونه دا که چرته غلط وکیدو والا پیریان اورینو غم تختی او که غلط وکیدو والا انسانان مولیان اورینو غم تختی
نو هغه ځای کې دا غلط څیزونه بیا نه پاتې کېږي. محترمو دا نن چې کومه اجتماع جوړه ده مدرسه ده، مدرسې موږ را جمع کړي یو، نو زه صرف د یو دریو خبرو وضاحت کوم. دا درې خبرې دا به زده کوو، دا به نورو ته رسوو. دا به دي محترمو چېرې د عبدالرزاق صاحب مدرسه کې پروګرام و لاړو، قاری فرمان صاحب ښایسته ښایسته خبرې وکړي، قاری عبدالباسط صاحب وګوره دا لیک باتا سا ټولې راته د هغه په نظم کې ذکر کا او بس ډېره مزه یې وکړه. اخر کې مو دوا وکړو چې مو وڅښلو، بس کیسه لاړه ګواټو ته، مونږ ته لاړو پراټو ته. پخوا به د خلکو کیسې کولې، مشرانو له پته ده که نه، یو اوږده کیسه به یې شروع کوله، بیا به ناوخته شو نو کیسه لاړه ګواټو ته، مونږ ته لاړو پراټو ته پورته لاړو، خبره ختمه شوه. داسې بني محترم دا زه چې دا درې خبرې بیانوم دا به یاد ساتو. فهمه ده؟ کم کم ملګري به یاد ساتو؟ جزاکم الله خیر کثیره. بیا یوازې یاد ساتل نه دي، دا به مونږ جمعات کې ملګرو سره ملاړو، ټیم لاو، سلام کلام وکړو، دارنګي چرته بل خوا روانو، ملګري را سره په لاره میلاو شه، سلام کلام وکړو. هلکه زه خو پرون تللی وم، نن تللی وم، یو مدرسه کې د ماشومانو چادر پوشي وه، ختمونه وه، یاره یو مولوي صاحب راغلی نو دا درې خبرې راله بیان کړې وې، دا به یاد یې وساتو. یو خبره محترمو چې مونږ او تاسو هر چرته یو، که د ورځې که د شپې، په خپل کلي په بل کلي، جومات کې، اجره کې، په کور کې، نارینه دی او که زنانا، یو به دا ټکي زده کوو چې دې وخت کې زما رب زما نه څه غواړي. یو ټکی به کوم زده کوو؟ دا علما به جواب نه راکوي، زه د نورو مسلمانانو سره مخاطب یم. یو به دا ټکي زده کوو چې په دې حال کې، په دې وخت کې زما رب زما نه څه غواړي. یو به دا ټکي زده کوو. کوم به زده کوو محترمو؟ زما رب زما نه څه غواړي، میرا رب کیا چاہتا ہے. زما رب دې وخت کې څه غواړي؟ په لار روانې ما، نارینه دی پردې تور سره مخامخ را روانې دي، نفس او شیطان ویا مړه یو نظر ورته وکړه، دې له په کتو کې ګناه نشته. ته وې زما رب څه وایي؟ زما رب خو ماته دې وخت کې حکم کړی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دې وخت کې زما رب ویا نظر دې کته کا. دارنګي ته یو مجلس کې ناس وې، اے محترم مسلمانانو، الته غیبت شروع شو، الته چغلی شروع شو، الته پچا الزامونه شروع شو، بدنامي شروع شوې. زما رب دې وخت کې ما نه څه غواړي؟ زما رب ما ته ویا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. د دې وخت باره کې به موږ تپوس کیږي. دا وخت خو د الله نعمتو، دا وخت د الله نعمت مو، نو دا وخت د الله رب العزت د طرفنا تاسو غوړي امانت هم دی، دا د الله په خلاف کې استعمال نه کی. نو دا به څنګه چلی یارا؟ کله کله هم یو مجلس کې کینو ولته په کې شاندار د بل چا تذکرہ شروع وي کنه، او موږ بیا ناروام نه ګڼو. تنویر رحمت الله علیه ته وطن راغی، شروع یو کچا پسې څه خبرې شروع. تنویر سے بل ډایرکټ دې د خپل کلی نه راځي ویاو دي الګ استاد په کلی کې هغه مکس مټیای په سریټ کې و، او ساده مټیای په سریټ کې و، هغه وګړه مټیای په سریټ کې و، او لکه غتش ګلاب جامن په سریټ کې. هغه ته غریټونه وی چې د دې ریټ را پته ده او د دې ریټ را پته نه ده. بیا د تنظیم به خاصه کار راغلی یره چې راغلی تاسو زیارت ته او تاسو ملاقات ته نور خبره اترې خبره ته نه یې راکا. تنظیم په تاخير کې وی تا قرات ګندونه شروع کو ما د مټیای په دکان کې وګرځول. محترم علماء دام لیکلي دي چې اوریدل د غیبتونو د چغلې د سپکو خبرو دا د کولو نه زیاته ګناه لري.
اولی چه زتا تا شروع کم دا چا پا سر خبری دا شروع کم چه تا گونو گی گوتے ورکی نو بیا خو بزا خود پخپل غلی شو نو دی وقت کی زمان رب زمان سغواری پا گونو بانی بد ساورما پا دی وجہ یو صحابی راغلی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت کتاب الدعوات کے ذکر کرے دے یو صحابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے دا اللہ رسولہ صحابہ کرام برال سبے آیا نن موږ هم داسې رویه کوو چې د انبیاء دا وارثان دي زموږ علما زموږ مشایخ مشران دي آیا موږ هم دا درخواست چرته کړی دی زما رب زما رب زمزو خطرناک لارونه پدې بته د پینزو خطرناک لارونه بچ کیږي نو غزم بیانو چې نبی علیہ السلام ورتوی قل تدا تعوذ آیا اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی رواه الترمذی دا پینزه لاری و توخو خطرناک لاری دی 5 خطرناک راستے پینزه خطرناک لاری دا دین بچاو وارا ذکر دا حال امر با پیجندل پکاری کہ دی وقت کے زمان رب سو واری و گنو باندے بساو رما پا جب باندے بسویما او دا دغه زمان رب دی وقت کے زمان سو واری اے محترم مسلمانانو گاونڈی مو دی اگر تر دا نام نام ڈکونو کا مونگوی زمین پیو دا سر نم ورڑو مخا گاونڈی میں دے دارنگی داغ پٹی او زمان پٹی شریک دے او تا بیٹی مٹیم کے ورزے او لگا لگا پول تراشی دے وقت کے رب سغواری دے وقت کے دا رب امر سدے تا دکاندارے گا کراغی گاک سادہ دے تو بے دیکھو پوئی کی نراج پسٹ کی ہوا دیکھو کہ رب سغواری رب کیا چاہتا ہے زنانہ دا پلار تے نخبریگی خاون تے نخبریگی دا رنگی خپل نارینہ تے نخبریگی او دا سے قسم لباس جوڑ کھڑے دی شریعت خلاف آیا دا لباس دا رب وڑی دا خود بے حیاء لباس دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صنفان من اہل النار لم ارہما دو قسم جہنمیان دی مالا لیدلی ندیدہ برست و ادوارو کی یو پائے کہ قوم معهم سیات کا اذناب البقر یو آگا قسم خلق دی لاسو کی چکی دی سٹکون ورسر دی پچوکنو کی اولاد زی پزی اولاد شکی کئی غلاگانے کئی خلقو تو روبا سے پیسے او جی چا سرنی یو سو سر پیڑے دیتا ہوں کہ لیکن تتوش طور گرزے ہوئی دان سر خوصا گرزاو کرنا دا خلق جہنمیان دے دویم نبی علیہ السلام فرمائی کاسیات عاریات مائلات ممیلات دویم نبی علیہ السلام فرمائی آغا زنانا جامع اچولی دی خو جامع گوری پا جامع حساب ندی دا کہ جامع تا جامع نمیلی تھی خواہ دا کہ بدنن دیرش کال مخ کی افتادانو دا حدیث پڑھاو کنا اگی وقت دید پویاولو دا پارا کہ پا دی حدیث خلق پوشی نو اید بڑی رگانا وا چھ نبی علیہ السلام فرمائی کاسیات عاریات دیر زنانا جامو والا بے جامو نوستازان بوی رڑکی بے حیائی دا جرڑی بے حیاء دی رڑکی دن گنزون دی پپٹ رزالتون رامی توبون کئی دا ظاہری جامعی پیدن ورکی نو کنا بیدا مطلب بیان ہوا چی دا جامو والا چی دا جامعی پا جامو حساب ندی کنا تا باخرت کی بے جامو وقاری محمد طیب رحمہ اللہ محتمم دارلوم دیوبند اغی فرمائی کاسیات عاریات دا دی یو مطلب دا جامع چولی دی جامع پجامو حساب ندی دا جامع لنڈی دی خواه لنڈ جامع
ادا لستونی نیمګړې او اوس خو پکې مختلف دی دې کې د ماشومې سره ظلم شوی او هغه ځای کې ظلم شوی او هغه ځای کې زیاتې شوی دا زم د خپل لاس کېږي وره اول کې حاب لستونی پیشنا نو سوي داوت دبلی او غاړه دا پکې کګوګه غاړه دا خپل نمونه دي ها دلته پکې ګرګس ښکاری نو پاتې پکې دی خوانه ګرګس کولاو دی خوانه تشیخ کارا دی خواله سونه ښکارا نبی علیہ السلام فرمائی دا جامع گوری پجامو حساب ندی اے مسلمانانو اے خویندو میندو اے دی جامعت الزہرا تراتن کو خویندو میندو دا مسئلے بس دکو دا بیانو خلقو تبم دعوت ورکو چی گوری آئندہ دا پاربا دا دی بھی حیائی لباس نا چوا اے محترم مسلمانانو نو یو دا تی جامع بالکل لنڈی دی یو مطلب دا جامع بالکل تنگی دی زمینگی لگا کہ یو ٹیلرو ویزو زنانو تم جامع جوڑو ما دا پینسی بیولنی دی جاتی تنگی جوڑ کے میں دا اچھی سنگا نو ما دیمو علیہ سے استا ارسا کی خیالی میں نے دا سکیلا کلتا سی دا مدرسة البنات کے پروگرامی نوی سر مذاکرہ کم نو بیوالا ویمو نو راتیوی دی دا سکارو کی چه دیخ پوتا اول دا پلاسٹک گوتے واجی غلق لگا سے پستا را پستا کی سا تیل مل غور مر پی واجی نو بیادا پینسا دی دا پاسا ورواتی خوا دون تکلیف سرا دا تنگی جامع پائی کی اندامون اغی خلقو تا محامخ کاری تا بی جامداد بی جامو دی خوا نبی علیہ السلام فرمائی دا جامع گورے پا جامو حساب ندی تسو کے تازان پی جندنے دے ستو خود خدیجت الکبرا لورے ستا نسبت خود فاطمت الزہرا سره دے ستا نسبت خود حضرت خنسا سره دے ستا نسبت خود صحابیات سره دے ستا نسبت خود امہات المومنین سره دے تو خود مسلمانانو پکور کی پیدائی تو ولی نند غیر خلقو آغا دا یہودو دا آغا پیرنگیانو مشابہت دے اختیار کا او یو مطلب قالی سے رحمت اللہ علیہ دا ذکر کیا کہ جامع باریکی جامع ہے باریکی جامع نرے لباس نبی علیہ السلام فرمائی چاچ نرے لباس دے دا جامع پجامو حساب نے دے پدی وجہ دا مسئلہ یادو ساتے کما لور کما خور کما بچے داغی نرے لو پٹا دا چے ویخت پک اخکاری نمونزے گوری نکی گی دا خبری وکور کو کنو وکور سوک سوک بکور دا مسئلے کی یہ دل توایا بگرانا ہوتا دا اللہ اکبر کبیر دا بکور کی واوی دا مسئلے خواہ او کبیا کمی زنانا مونگ سر پدی کمپرومائز نکیا نقبل نارین توب و قبل رجولیت کو تنبریدو گرے خواہ اغیتوے جدل تما سرا دا یو مسلمانی زنانا منتجن نتیرے نو اولاری دی اوارتا توزگار دی زبا مخا دکھا لاول بٹیک شیخی سرہا تو مونگا موئی بس یا رب بگدار چاک پلا خو خدم بیا نبی علیہ السلام فرمائی مائلاتن ممیلاتن دا زنانا پیغمبر ہوئی جہنمی زنانا دی خلق طرف تمائل کی خلق زن طرف تمائل کیا پلار پدا سے انداز سردی خلق زن طرف تمائل کی نبی علیہ السلام فرمائی دا زنانا چی دی نو لا يدخلن الجنتا دا دی جہنمی زنانو یو نخیدہ مخودلا رؤوسهن کا اسنمت البخت المائلہ دا دی کخانو دا خوب پشانے سر پا دی میز کرا ہوں لکھا دا جہنمی زنانا را اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمائی دا زنانا لا يدخلن الجنتا دا بجنت نداخلی گی ولا یجدن ریحہا دا جنت خوشبون پا دی حراما دا جنت خوشبو پا دا سونو کالو پا مسافت سر پیل کی گی نو اے محترمو اللہ دی وقت کے سغواری جامع آنا سنگا غواری یو جینے دا فکور کی دا دی سر مور پلار دی رونا خوین دی دی وقت کی زمان رب سغواری زمان رب وی و بالوالدین احسانا
د مور پلار سره احسان کوا مور پلار ته جواب مرا ګرځوا مور پلار مخه کوا مور پلار اون رټي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما د مور پلار په مخ کې په ادب خبرې کوا نن ډېر مین دي ستاسو د علاقې خوراته پته نشتا ګور دلونو یری چانه یری دلونو یری دا څه وجه ده دلور نه یری دلور روانه روا هغه ارس برداشت کوي خپل خاوند نن په خپل لور باندې نه خبري د غلوري دانو د مور د لور تربیت نه کو الحمدلله دینی مدارس نن ډیر زیات دي چې کله د بچو تربیت په مدرسه کې وشو او دې داس تک چې دی وخت کې زما رب زمانه څنګه جون غواړي چې طرف خپن کما چې طرف ناراض نه کما که الله را ناراض شو دنیا آخرت به تباہ او برباد شي ګوردا یاد ساتي ها دا یو خبره یاد ساتي محترمو چې چرته مونږ په خپل جون کې الله خفق زما او تبل دنیا او د آخرت زندگی تباہ برباد دي سکون بنیا راحت بنیا تشي پریشانې بیا نو یو خبره دا بس دکو چې دی وخت کې زمانہ زما رب سغواړي یو سړی دی نو خاوند دی څوک دی بیبی دا الکه نو د بیبی حقونه لري پیژندنی کې نه څه واده ته خوشاله ځکه لکه د سپیډیو مشرانو سره غو لګوم مې بابا د خپل سو حقونه دي او یې مولوی څه موږ څه پته ده تاسو بدل کیږي ها د بیبی حق دی ادا کړی او کنه اس بیسا د بیبی نه وړه غلطی شوی دا او تاسو چې تا کړی او اخلاص کړی لا وی مټ مې بس پکې کې ها اگر یو مګری وی د مونږ گاوان کې یو سړی وې خلې راټینګ کړي او راځي وی مونږ ته ورډه مې مړکه وی غږ مکه ونن مې په کابو راغلی دا ما کابو کې نشي راځي وی نن مې ولا پرې در په دامه ډیس کوم نه محترم داستا بیبي داستا پکور کې سونه خدمت کوي تعالی سالن تیاری استاد ملمانو خدمت کوي تعالی جامع ویزي تعالی جامع سری کوي تعالی پیزار پاکي استاد کور څوکیدار ادا استاد بچو خدمتگار ادا دا بیبي دا استاد ایمان حفاظت کوونکی امدا اتر از ټوله غصه پاغي باسي بار په چو کې بلډ پريشر خای نشه چې دې کور تراشي کنه نو په خزه باندې هغه بدمعشي خرسي دیوی د ماده بلډ پريشر لخای کیږي دا سره د مرغوس چو کې دا بلډ پريشر هاي کا چې څو د لغاونه وشماري دا د ټوله غوسه کور کې بیبي غریبه دا غین دلته مور شتا نو نه پلار شتا نو نه رور شتا نو نه خور شتا دلته مینا محبت ورکا اے محترمو کته خاوندې نستان رب سمو طالب کیا الله تبارک وتعالى فرمایي د دې زنانو د پاره حقوق دي دې زنانو د پاره حقوق دي زنانتا محبت ورکول زنانتا خپل بیبي ته ټیم ورکول دغه بیبي ته کتاب باندې کوم محبت کول لازم دي خو زمونږ د مسلمانانو دوه قسمه طبقې دي دا نن نه داسې 20 30 35 سال مخکې چې دا کوم مشران تیر شوي دي که نه نو دي بیبیانو سره غټ زیاتې او غټ ظلم کړی وړه خبره یې والي دي چې د مینې خبره نه چې د تحفه نه چې ته ورته یو سرپرایز ورکول نه بلکې ستاسو د صحابه کې یو ځای کې بیان کړو د ښځې حقونه مې بیانول یو بابا پکې راپاشل وي خیر علی وګو ته راوخېږه ووایي اے محترم نه دا استا پارټنر دا استا لایف پارټنر دی دا استاد زندگی ملګری دی ګوره محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چاته پوښتنه کو اے الله حبیبا ستا زیات مینا چا سره دا نبی علیہ السلام یې زما د ټولو نه زیات مینا زما د بیبي عائشہ سره دا پیغمبر علیہ السلام سوې تنن زم دې مشرانو ته وایي کنه ستا د مینا زیات چا سره دا دا خبره وکاو کچې ته پکې موړه وګوره استادانم دا خبره کوي نه دا زمون دین سره جون سره تړلې خبرې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر عائشہ رضی اللہ عنہا سره منډه والا نو نبی علیہ السلام دې په منډه کې مخ کې شو اسې په ایمان وی چې موږ او تاسو قرآن سنت دیني اورېدلې دا خبره را باندې آشنا لګي تا چې د بیبي سره دا ټوکې ټکالې کړې منډه یو سره والے دا
د غریب وکلک په نمک مالګه سیوا مالګه کما په غوبل لوخ یخوا ولو غصې کوه د ځان یې غبل میړه جوړ کړي. اے محترم مسلمانانو نو زمونږ نه داسې 30-35 سال مخکې د مشرانو خپلو بیبیانو سره ډېر زیاتې ډېر ظلم یې ورسره کړی دی. بیبیانې ډېرې په اور کې نیولې وې بلکې که چېرته به مولوي صاحب مسله وکړه چې ایماندارو قرآن کې الله وایي چې کور ته ځئ نو سلام به کوې بابا به وایي ښه اوس به زه ښځې له سلام کومه نو چې ته ښځې ته سلام نشي کولی دی د لاس ډوډۍ ولې ته به اوس د ښځې د لاس ډوډۍ خورې ته به اوس د ښځې د لاسو جامې دله وینځلې هغه باچې دا څونه غټ جهالت و. دلته به مفتي صاحب مولوي صاحب ورته لګیا و چې دا ګورې الله وایي چې کور ته ځئ سلام به کې دې ظالم به ګوره په قرآن اعتراض کو دا به نه وي چې اوسه پورې مې نه کول اوس به شروع کوم. ښه اے محترمو مسلمانانو نو دې خوا زنانه ده چې دا دازدګي چې دې وخت کې زما رب څه غواړي چې زما رب څه غواړي تا سره د خاون زندگی متعلق ده. نو دا خبره مې کوله یو هغه مشرانو چې بیبیانو ته سپک کاته او یو د دې دور نوجوانان دي چې څه مور پلارې مور پسې پرېښوده او بس بیبي یې تشه خانه کعبه وګرځوله که بس ده نو دا خانه کعبه نو مور پلار هم ورپاتې نو دین هم ورپاتې د شپه ورځ طوافونه دا دواړه طبقې افراد و تفرید کې مبتلا دي. محترمو نو اے محترمو مسلمانانو یو بیبی دا پدې د خاون څه حق دی دې د رب څه حکم دی شریعت دا وایي دا زنانه د کوره بارځي دا به خاون نه درخواست لګي چې پلان کو کړه لاړ شم او ته یو لاړ شم صحیح ده او کنه خاون سار لړو پټی تلاړو ډیوټي تلاړو او چې دا څنګه پوښوا چې سړیو د کلی نه اوته پناشو نو دی خپل پړونی را پتاغه کا او خپل غم خاده او چې هغه مثلا 3 بجې راځي نو 2 بجې دام راشي ښا او خاون ته موږ په کور کې بس مقیدی ناز یو په جیل کیو تا خو مزي بارو کې هغه غریب ته پته نه چې دی هم الله اکبر ټول رضا په خپل خپلوانو کارو ګرځي دا یاد ساتي کوم زنانا د خاون د اجازت نه بغیر د کور بارو ته په دې لعنت را وریږي. یو زنانا دا خاون د دینه په خفقان کې شپو کا په دې لعنت را وریږي. نبی علیہ السلام فرمایي یو زنانه په تنور ولاړه دا تنور سره ډوډۍ پوری کړی دي خاون د یو پلان کې دلته راشه وی دا په تنور کې سوې خزی ته څنګه وازو کو اے پلان کې دلته راشه نو خزه ولدا نه وي اگر یو تن راغلی دی د ما د خزی نه لګي دی روغ رااله کنه تعالی به څنګه روغ کو ستا خزه له وسو جرګه کرانی وو وې چې ما منګ کول نه بغیر بل څه نه وو وې سو وته ما دي نری منګ کول په کلار کې نه نو ستا زنانه هم دا تم سادي د مسلمان او د جنت ته زما د مندونم کوي او دا خاون ته منګ کول وې دا تبا مړ خزه جرا خاون غریب یار وقفال نه کی جناب نه دی بلانا اخلاص کی ابو جوخته مال چاوي چې واده کوا دا یاد ساته دک زنانه دا خاون وت आवाज کو دا پتنو کی ډوړې لګولې دي چې دل تراشا ودا بوته نو چې سکار دي ډوړې پوری کړي دا برامند کی ډوړې او پځې پری دي رامند بګه خوشاله زندگی بھیا. اے محترم مسلمانانو یو روایت کې راځي دا خاون په کلی کور کې دی د تا سره خوا کې ناس دی ستانه پر تړکی د خاون اجازه درته نشته ستانه په نه قبلي نور سره بس نبلو کې خو سجده ده نبلو کې خو رکوع ده په نبلو کې خو قرات دی الله رب العزت سره مناجات دی الله ته ودریدل دی خاون د اجازت نه بغیر اے زنانو خويندو میندو ته نپلی موز نشي کولی ستا خاون په کلی یو کور کې دی ته دغه د اجازت نه بغیر نپلی روجه نشي نیولی نور ورپسې د دنیایي کارونو کې ګوره خبر نه دی او تا دی خوا د خاون نه په پټه باندې بلا کاتی شروع کړي او بلا غم خاده دی وخت کې زما رب زمانه سغواړي یو بلا خبر تکو دا ډیره وسیعه ده زما رب زمانه سغواړي د نارینه نه سغواړي د زنانه نه سغواړي. اے محترمو
د دې د کولو لپاره د قران درسونو کې ناسته ده د حدیثو په تعلیمونو کې ناسته ده د علماو مجالسو تتلل دي او بیا دا علاقه تاسو ما اول کې وي چې دلته خو د قران درسونه او د قران درسونو سره د خلکو ذهن جوړیږي ښا بعضی علاقو کې علما وي او دغه تقریرونو کې قران نه پلان کې خوب لیدلې و پلان کې بزرګ خوب ولیدا یو بزرګ خوب کې ولیدا هغه بزرګ د بزرګ نه تاسو کا چې تاسو سره رب سما ملاو کا نو هغه بزرګ دی بزرګ ته په خوب کې وي چې ما پرې دوا زما په جنازه کې چې دا څونه خلک شریک شوی هغه ټول الله وبخل خلک دوی سبحان الله هغه د دین خوبونه دي ما یو ځکه تقریر اورېدو ډېر خوند پکې پیدا کړ ما دا په چې د دیوس حواله ورکړي چې قران کې دي یا په سنت کې دي و یو ځکه یو سړی وو هغه با کپنونه پټولو کپنچور نو دا ذکر وشو هغه علاقه کې یو نیکه خزوا هغه وفات شو نو دا کپنچور به جنازو تلو لکه بیا به قبر خواطم تلو چې قبر ورته معلومي چې د شپې لړ شي او کفن را پټي نو دې د غزنانا جنازه کې شریک شو د تدفین په مرحله کې شریک شو د شپې چې 2 بجې دي کنه نو کپنچور لاړلو د زنانه قبر را کولاو چې د زنانه قبر را کولاو وی غزنانه پر پاسې را دا به ژوندې خو ونه کنه ورته متوجه شتا خو خپل کی سره وی زنانه پر پاسې را و دوی چې سکه لکه سکه ځوانا وی دا ما خدای کسب دې کپنونه پټوما وی غزنانه ورته ویو چې زه حیران دي ته ما چې یو جنتی د بل جنتی نه څنګه غلا کوي څنګه چې یو جنتی د بل جنتی نه څنګه غلا کوي وی دا کپنچورو ته وی چې خورې پوی نشوما وی ګور نن چې زما په جنازه کې څونه خلک شریک شوي دي الله داغي د جنتی کېدو فیصله کړی خلک وی سبحان الله نو اسه محترم دې کیسه کې سوچو کې کنه آیا دې خزتا وਹੀ وشو چې جنتی کېدو پته وته لګیدا دا پیغمبر وا دویم دا لکه ملشوي نه ودا ژوندې و چې قبر کې را پاسې دا او درې سمو خیال دی که یو غډ ډاکو او غل د شپې 2-3 بجې قبرستان ته تللی دی او د کفن سره په داسې یو زنانه را پاسي نو سمو خیال دی هلته به دې ټینګ شي رامنډې به دوه خپلې دوه پردې کنه دې علاقه خو الحمدلله د قران او سنت درسونه دلته نه چلیږي هغه کیسې د وزیر او د باچا او د فقیر باچا او وزیرو باوا باندې لړو خوب کې دا ولیدو خوب کې ول دا قران زده کول شو محترمو دا قران چې موږ زده کوو موږ ته په دې کې معلومیږي دی وخت کې زمانه سغواړي اے محترم مسلمانانو اب زمانه سغواړي بس دا زده کول په هر قدم زمانه سغواړي وې دا صد د خلقو ته اشاعت کول خلق دین ترا بلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من سامعين د دې اوریدونکو نه ډیر تکړه دي هغه ډیر یاد ساتونکي دي هغه کې ډیر قابلیت دی پای کې ډیر استعداد دی د دې اوریدونکو په دې کې ډیر کمی کیږي ډیر کوتاهیرانه کیږي او په دې کې زموږ ډیر زیات هغه تقصیر کیږي محترم نو خبره به نور ته رسو که خیری فهمو ده کنه انشاءاللہ مدرسې بم آبادی مساجد بم آبادی او بیا خوندا کوي چې پته راته لګي چې دا مسله دا سدا او فوراً عمل کې راولو دا مدارس زموږ مدارس دي دا علما زموږ علما دي او تاسو خوش قسمت ده کدي طرف ته زموږ مولانا عبدالرزاق صاحب دي او دي سره نور دا نوجوانان ملګري قاری صاحب دي الحمدلله ډېر خیسته جامع منی محبت سره ار مدرسه دا خپل مدرسه ګرځول چې کوم د اهل حق مدارس دي او هغه ته کسان تیارولو الګا دا کسان تجوید لپاره قاری فرمان سے تولېږي الګا د بناتو مدرسه را بچیان تولېږي الګا علم لپاره د سادسي لپاره او د بل درجه لپاره طلبات د توصیف سے تولېږي الګا دلته سبقونه وي الته مفتی مجتبی سے طلبا ولېږي الګا الته سبق حاصل کړي مولانا عبدالوکیل سے تولېږي الګا الته سبق ویلي مفتی شریف حسین سے تولېږي الګا الته ویلي راځي پنځپیر مرکز ته لیګو الګا راځي بل مرکز ته لیګو
بل مرکز ته دا به مشترکه په مشورې سره دا کار کوو. الله تبارک وتعالی دې مدرسې ته د ورځې او د شپې ترقي نصیب کړي.